د تحصیل مندن په سورا کلی کې د نامعلومه وجوهاتو په بنا د دکان چت پریوته. ناصر خان ولد نور خان وایي چې زمونږ د کراکړې منیاري او چپلو دکان بیګا هغه وخت پریوتو کله چې ما ماهام دکان بند کو لاړم. ناصر خان وایي چې زه په لوډر کې سامان خرڅوم او په دې دکان کې مې ټول سامان پروت وي. هغه وایي چې دغه دکان مې ټوله جمع پونجي وا او بیګا یې د چت پریوتو له کبله ټول سامان د ملبې د لاندې شوی چې مې پکې په لکونو روپۍ نقصان شوی. په دې حواله د سورا کلی فتح البشیر وایي چې ناصر خان ډیر غریب دی، مور پلار یې ناجوړه دي او د ټول کور خرچ هم د دې دکان نه وو. هغوی وایي چې حکومت تحصیل انتظامیه او د علاقې مهیر حضرات ته ورسره لاس امداد وکړي چې ناصر خان بیا خپل کاروبار روان کړي او د غلطو لارو چارو بچ پاتې شي. نوم مې ناصر دی، سورا را مخیل وجرې یم، د نور خان زوی یم او دغه دی بیګا زوی لا ماښام منزل ته لړم او بس چې دغه شو کسان ټلیفون کوي دکان پرېوتی لوښي پکې هم دي او چمپلې پکې هم دي، بنګړي منګړي پکې هم دي، پیالې پکې هم دي، بوجونه پکې څه ګیر دي او څه دی هغه د مونږ بار وباسل. اندازه نقصان به دې څومره شي؟ یو چې لږ هم و نو 3 لکو سامان پکې و، ځکه چمپلې پیالې هر څه پکې و. او ځان له پرېوتی دي؟ ځان له پرېوتی، زه دې لغه منزل لړم او بس چې دغه شو کسان ټلیفون کوي دکان ماښام. عمران بھائی دا ناصر ماشوم دی، د نور خان زوی دی او دې ځل غریب دا کباړ مباړ دا کار کوي، د کراکرۍ دا سامان راوړي او د خدای تعالی عجز دی د بانډه کې پاتې کېږي او د ځل څه د ټوکو موکو دکانګي کله وږي کله تږي دا دکانګي شروع کړی و او ځل ماشومان وروڼه دي او پلار هم بیمار دی، مور هم بیماره ده او دا ډېر نر ماشوم دی او تر تور غره پورې به دا غریب ګرځېده او د ځل یو دکان هم ګودام شکل او بیګا ماښامه پورې دی ناست و، بیګا ماښام منزله چې دی تللی دکان را غورځېدلی دی او ډېر زیات نقصان یې شوی دی. د ده زما په خیال باندې ټوله جمع پونجي چې ونه هغه هم دقه یو دکان و، ځکه چې په دې پسې وروستو د دې ډېر لوی خاندان دی د 8 کسانو او دا د دې د خوراک ذریعه هم وه، دا د دې د معاش ذریعه هم وه او د دې والد صاحب هم بیمار دی او د دې ډېر بد حال دی او دا دکان چې و نو بس دا د هر څه هر څه نو زما ټول چې کوم اعلی چارواکي دي زما ټیمې ته زما ای سی صاحب ته درخواست دی چیرې راشي او د دې غریبانانو د دې نقصان ازاله خو نه کېږي خو کم از کم دا غریب دی ماشوم دی چې د ده په سر باندې لاس کېږي نور کوم څوک مخیر حضرات دي زما ټولو ته اپیل دی چې د ده سره دا یو ډېر نر ماشوم دی او ډېر نیک ماشوم دی او ځان خپله مزدوري کوي نو چې د ده سره مونږ ټول لاس امداد وکړو نو ډېره مهرباني به او ډېر د ده دپاره به دی به مایوسۍ طرف ته نه ځي که چېرې فرض کا دی مونږ په داسې حالاتو کې پرېږدو نو دا ماشوم دی دی به په غلطو لاسو کې ورشي دی به په غلطو لارو چارو سر شي نو زما ټول عوام ته دا اپیل دی چې مونږ د ده سره د بازار د خلکو ته هم دا اپیل دی چې مونږ د ده سره څه نه څه په څه شکل کې امداد وکړو.